شرف الدین اشرف او قیس احمد غوره توپ اچونه وکړه. محمد نبی لوبه وګټله او په لس اوریز لیګ کې سفر پای ته ورسید. د کرکټ درنو څارونکو ستړي مشئ. په لس اوریز لیګ کې د عجمان او همدارنګه د سامپ آرمي لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه چې په دغه لوبه کې سامپ آرمي لوبډلې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره عجمان بولس لوبډلې ته د 103 منډو هدف ورکړ. د سامپ آرمي لوبډلې لپاره په توپوهنه کې شرجیل خان په 8 بالونو 6 منډې وکړې، یوه څلوریزه یې وهله. اندرس ګوز ښه وځلید، نوموړي 20 بالونو باندې 43 منډې وکړې چې 3 شپږیزې او 3 څلوریزې یې وهلې. مصطفی 14 منډې په 9 بالونو وکړې، یوه شپږیزه یوه څلوریزه یې وهله. اسلنکا 4 توپونو باندې 4 منډې وکړې. ټایلر په 4 توپونو 10 منډې وکړې چې یوه شپږیزه پکې شامله وه. کریم جنت په 3 توپونو د یوې شپږیزې او یوې څلوریزې پر مټ 10 منډې وکړې. لیوناردو 7 توپونو باندې 6 منډې وکړې. د عجمان بولس لوبډلې لپاره مجیب الرحمن په 2 اورونو کې 15 منډې ورکړې، خو لوبغاړی ونه سوځاوه. محمد نبی ساخیل بهترینه توپ اچونه ترسره کړه. په 2 اورونو کې نوموړي د 14 منډو په ورکولو سره 2 لوبغاړي وسوځول. ګلبدین نایب هم ښه بالنګ وکړ، په 2 اورونو کې 1 منډې ورکړې او 1 لوبغاړی وسوځاوه. محمد محسن په 2 اورونو کې د 33 منډو په ورکولو سره 1 لوبغاړی وسوځاوه. ارینیستو 1 اور ترسره کړ او 19 منډې ورکړې. ویلالیګي هم په 1 اور کې 11 منډې ورکړې او 1 لوبغاړی وسوځاوه. عجمان بولس لوبډلې هدف د هیلز په بهترینې توپوهنې سره په 8.2 اورونو کې د 7 وکټو په زیان پوره او لوبه یې په 3 وکټو وګټله. هیلز دغه لوبه کې په 18 توپونو د 6 شپږیزو او 2 څلوریزو پر مټ 50 منډې وکړې. شیون دانیل په 10 توپونو باندې 19 منډې وکړې چې یوه شپږیزه او یوه څلوریزه وهله. جیسوریا 2 توپونو باندې یوازې یوه منډه وکړه. ګلبدین نایب 6 بالونه ولوبول، 9 منډې وکړې او 2 څلوریزې وهلې. محمد نبی ساخیل په 6 توپونو د یوې څلوریزې پر مټ 9 ناسوځېدلې منډې وکړې. بوپارا 4 منډې په 4 توپونو وکړې، خو اجاز احمد احمدزی په 0 باندې وسوځید. سفیر طارق 1 منډه په 2 توپونو وکړه او ویلالیګي هم په 1 توپ 1 منډه وکړه او لوبه یې په خپله بریا پای ته ورسوله. د سامپ آرمي لوبډلې لپاره شرف الدین اشرف بهترینه توپ اچونه وکړه. نوموړي په 1.2 اورونو کې د 6 منډو په ورکولو سره 3 لوبغاړي وسوځول. قیس احمد هم غوره توپ اچونه وکړه. 2 اوره یې ترسره کړل چې د 18 منډو په ورکولو سره 2 لوبغاړي هم وسوځول. امیر حمزه هوتک بل افغان لوبغاړی د سامپ آرمي لپاره ښه وځلید. 2 اورونو کې د 21 منډو په ورکولو سره 1 لوبغاړی وسوځاوه. محمد زاهد هم 1 اور ترسره کړ او 19 منډې ورکړې، خو وکټ یې وانه خیسته. عمیر علي هم 1 اور وکړ او تر ټولو ډېرې 20 منډې ورکړې، وکټ یې وانه خیسته. روخان مصطفی هم په 1 اور کې د 8 منډو په ورکولو سره 1 لوبغاړی وسوځاوه. عجمان بولس لوبډلې له 7 لوبو څخه یوازې 3 وګټلې، 4 یې وبایللې او په دې سره له سیالیو هم بهر شوه.